الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. در سورة العمران آیات نمبر 97. بسم الله الرحمن الرحیم. فیہ آیات بینات شتپا دی کوٹکی نخ کارا مقام ابراہیم زید ودریدو د ابراہیم علیہ السلام چې هغه مقام ابراہیم دی. ومن دخله او هر څوک چې داخل شو د کعبه شریفه ته کان آمنا نشیب دی فامن باندې. ولله علی الناس حج البیت من استطاع او لازم دی الله جل جلاله لره په خلکو باندې قصد کعبه شریفه من استطاع په هغه چا چې طاقت لري الیه سبیلا دیت دلاری. ومن کفر او هر څوک چې کافر شو فإن الله پس بشک الله جل جلاله غنی عن العالمین بے فروا دی لټول خلقنا. دلته الله جل جلاله فرمایل چې بیت الله شریف سره خواته چې دینو واضح نخې دي چې په هغې کې یو مقام ابراهیم دی. په بیت الله شریف کې د دې خبرې واضحه نخې چې دی هغه موجود دی او هغه د بیت الله شریف کمره ده چې دا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه او دغه مقام ته ابراهیم علیه السلام د هجرت نه بعد د خپل رهایش لپاره منتخب کړې وه. د دې بیت الله شریف سره خواته نوري نښې هم دي چې یو صفا او مروه غونډۍ ده چې د هغې په منځ کې حضرت هاجره رضی الله عنها به بېقرارۍ سره منډې وهلې وې. یو پکې د زمزم کویې دی چې د هغې نوم هم زمزم دی او دې ته زمزم ځکه ووی چې حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها چې کله دا اوبه ولیدې نو وی فرمایل چې زمزم یعنی ودرېږه ودرېږه د دې معنی دا ده چې چېرته د اوبه ختمې نه شي نو ودرېږئ نو دې ته زمزم نوم ورکړی شو. او نن هم دغه کوهی چې دی هغه موجود دی. د دې سره خواته مینا ده چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام د الله په لاره کې د قرباني کولو دپاره راوستی و او دغلته هغه جمرات دي چې ابراهیم علیه السلام شیطان چې دی په هغه کاڼو باندې ایښتی و. نو دا ټولې دغلته چې دی دا غټې غټې نښې دي. بیا الله جل جلاله فرمایل څوک چې دی حرم شریف ته داخل شو نو دی به په یره کې نه وي. که الله جل جلاله فرمایي اولم یرو ای نه وینې ته دوی ان جعلنا حرما چې بېشکه ګرځولیم دی حرم شریف آمنا زید امن ویتخطف الناس من حولهم او تختولی چې نور خلق چاپیره د دینه. بیا الله جل جلاله فرمایل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا او کله چې مونږ بیت الله شریف د خلکو لپاره مرجع او مقام د امن زید امن چې دی هغه جوړ کو. یو سړی دی هغه د حرم شریف نه بهر یو جرم وکړي او بیا حرم شریف ته راشي. د دې متعلق د فقهاو اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه ملګري وی فرمایي چې کله یو سړی د حرم شریف نه بهر قتل وکړي او بیا راغی حرم شریف کې پناه واغستله نو تر څو پورې چې دی په حرم شریف کې وي د ده نه به قصاص بدله نه شي اخیستی. البته دا چې په ده باندې به یو څیز خرڅولی نه شي نه به ده ته د خوراک څښاک دپاره یو څیز ورکړولی شي. د دې لپاره چې دی مجبوره شي او د حرم شریف نه بهر راوځي
او بیا د نه قصاص واغستی شي. او که چېرې په حرم شریف کې دننه څوک قتل وکړي نو په دغه حرم شریف کې به د دنه قصاص بدله چې دی هغه اخیستی شي. اگر که د جرم سزا قتل نه کمه وي بیا به هم په حرم شریف کې په ده باندې سزا نافذ وي. امام مالک او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې په تمام صورتونو کې به په حرم کې قصاص اخلي. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفا په 310 هجری کې د خپل سند سره روایت کړی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وفرمایل کله چې یو سړی جرم وکړي چې په هغه باندې حد ختلی وي، مثلا دی قتل وکړي یا غلا وکړي او بیا د حرم شریف ته داخل شو نو په ده باندې به د ده سره به اخیستل او خرڅول نه کیږي، نه به ده ته پناه ورکړی کیږي تر دې پورې چې دی تنګ شي او حرم شریف پرېږدي او بیا راوځي. او چې کله د هغې نه راووتو نو په ده باندې به حد قایمولی شي. اکرمه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وفرمایل چې کم سړی جرم وکړو بیا بیت الله شریف ته راغی او پناه یې واغستله نو دی به بیت الله شریف کې په امن وي او د مسلمانانو دپاره دا جایز نه ده چې ده ته په څه څیز باندې سزا ورکړي تر هغې پورې چې دی د حرم شریف نه بهر راوځي. کله چې دی بهر راوځي نو په ده باندې به حد قایمولی شي. بیا الله جل جلاله فرمایل دلته د حج فضایل چې دی هغه ذکر کوي، ځکه الله جل جلاله فرمایل چې بیت الله شریف حج کول دا په خلکو باندې د الله حق دی. څوک چې له دې طاقت لري نو حج به کوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضور علیه السلام وفرمایل چا چې حج وکړو په دې کې جماع ونه کړله او نه د جماع خبرې وکړې نه د ګناه یو کار وکړو نو دی چې د حج نه واپس شي دی به د ګناهونو نه داسې پاک وي لکه له مور نه چې یو ماشوم پیدا شي او پاک وي. صحیح بخاری او صحیح مسلم ترمذی شریف حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایل د یو عمرې نه واله د بلې عمرې پورې په منځ کې دا د ګناهونو کفاره ده. یعنی یو عمره دې وکړله او بیا رالی ګناهونه د نه وشول او بیا دوباره څه وخت پس څه کال دوه درې پس بیا لاړې عمره دې وکړله نو څومره ګناهونه چې تا کړي دي هغه دا ستا لپاره کفاره شوله. دغه ګناهونه به د الله معاف کوي او د حج مبرور جزا چې د هغه صرف جنت دی. حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله الله جل جلاله زما په زړه کې اسلام واچو زه د حضور علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شوم. عرض مې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک راکئ د دې لپاره چې ستاسو سره بیعت وکړم. حضور علیه صلات وسلام خپل لاس مبارک ورته ورکړل. حضور علیه السلام ورته وفرمیل ای عمر څه شوي دي څه چل دی؟ ما عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شرط لګوم. حضور علیه السلام فرمایي چې څه لګې نو ووایه. ما عرض وکړو چې زما لپاره به آیا مغفرت وشي او که نه؟ نو حضور علیه السلام راته وفرمیل چې ای عمر ولې تا ته پته نشته چې د اسلام راوړلو سره مخکینی ګناهونه چې دی هغه الله پاک معاف کوي. دغه شان د هجرت سره مخکینی ګناهونه چې دی هغه معاف کیږي. او دریم دا چې د حج سره چې حج دی وکړو نو د حج نه مخکې چې تا څومره ګناهونه کړي دي هغه به راته الله جل جلاله معاف کړي. نو د حج نور هم داسې ډېر فضایل موجود دي. حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایل د هر کمزور سړي جهاد چې دی دا حج دی. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رای کی زما په خیال چې جهاد دا له ټولو نه افضل دی نو آیا موږ جهاد ولی نه کوو؟ حضور علیه السلام راته وفرمیل چې افضل حج مبرور دی، یعنی حج قبول شوی دا له ټولو نه غوره حج دی چې حج د انسان قبول شي. حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله نبی علیه السلام فرمایل
چې حج کوونکي به د خپل خاندان نه 400 کسان د قیامت په ورځ به دې له 400 کسانو شفاعت کوي او د خپل ګناهونو نه به داسې پاک شي دا ګناهونه به داسې ختم شي لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي او پاک وي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام وفرمایل چې کم سړی د مسجد حرام د پاره قصد کی او روان شي او دې په خپل سورلی باندې کینی په خپل اوښه باندې کینی د اوښ د هر قدم په بدله کې به الله جل جلاله یو نیکي درته لیکي یو ګناه چې دی هغه به د معاف کیږي یو درجه به اوچتیږي حتی چې دی د بیت الله شریف طواف ته ورسي او دې طواف وکړي صفا مروه غونډۍ کې منډه چې دی هغه ووهي بیا سر وخروي نو د ګناهونو نه به داسې پاک شي لکه حضور لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي او پاک وي داسې به دی د ګناهونو نه پاک شي. بیا دې آیات کې اخره کې الله جل جلاله فرمایل ومن کفر او هر څوک چې کافر شو یعنی انکار یې وکړو د حج نه فإن الله پس بېشک الله جل جلاله غني عن العالمین بې پروا دی د ټولو عالمونه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایل چې یو سړی سره خرچ هم وي د سفر دپاره او د سورلی هم مالک وي چې د هغې په ذریعه باندې دی بیت الله شریف ته ورسي او د هغې باوجود دی حجونه کي نو په ده باندې افسوس نشته خوا که دی یهودي مړ شو که نصراني یعنی چې طاقت یې کېږي او حج یې ونه کړو عمره یې ونه کړله او ښه پیسې ورسره دي ښه طاقت یې کېږي د تلو او دی لا نړو نو دی یا یهودي مړ کېږي به او یا به نصراني مړ کېږي. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام نه روایت کوي چې یو سړي ته یو سخت حاجت منع کوونکی نه وي یا یو سخته بیماري په ده باندې نه وي یا ظالم بادشاه دی د حج نه عمرې نه منې کوي او دی بیا هم حج نه کوي نو خوا که دی یهودي مړ شي او که نصراني مړلی شي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایل د اسلام 8 حصې دي اوله حصہ دا اسلام دی دویمه حصہ چې دی هغه مونځ دی دریمه حصہ زکات دی څلورمه حصہ حج د بیت الله شریف دی بله اومه حصہ چې د هغه د نیکۍ حکم ورکول دي چې د خلکو ته د نیکۍ حکم کې آخري دا چې د بدۍ نه خلک منع کې او یو حصہ د الله په لاره کې جهاد کول دي او هغه سړی نامراده دی چې د هغه هیڅ حصہ نه وي ځکه حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې زما د بنده جسم چې دی هغه روغ وي ممالي اعتبار سره خوشحاله وي او 15 کاله بعد پورې دی ما ته رانشي نو دی ضرور محروم دی. نو چې یو انسان طاقت او وس کېږي او دی بیا هم حج عمرې له نه ځي نو حضور علیه السلام فرمایي دا یا یهودي مړ شو یا نصراني مړ شو دته به کلمه بیا نه نصیب کېږي. دغه شانتې د حلال مال نه حج کولو فضیلت او د حرام مال نه د حج کولو مذمت شوی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایل کله چې حج کوونکي د حلالو کمایۍ نه چې حلال رزق یې ګټلی وي او دی د حج دپاره راوځي دی په خپلې سورلی باندې سور شي په خپلې سورلی کې کینی او دی ووایي اللهم لبیک اللهم لبیک دی دا اواز وکړي نو د اسمان نه ورته اواز کوونکی اواز وکړي لبیک و سعدیک ستاسو د سفر خرچ چې دا حلال دی ستا سورلی چې د هغه حلاله ده او ستا حج مبرور دی یعنی حج دی قبول دی او په دې کې هیڅ ګناه نشته دی. او کله چې د حرام مال نه یو انسان روان شي حج دپاره او دی خپله خپه چې دی په سورلی کې یا په جاز کې کیدي او دی ووایي چې لبیک اللهم لبیک دی کله دا تلبیه شروع کړي د اسمان نه ورته اواز کوونکي اواز وکړي
ستا دا لبیک چې دی دا مقبول نه دی، قبول نه دی. ځکه چې تا مال چې په ګټلې دی دا په حرامه ګټلې دی، ستا خرچ چې دی هغه حرام دی، ستا حج کول چې دی دا ګناه ده، په دې ته ګناه میلاویږي او دا قبول نه دی. نو حج عمره یا هر نیک کار چې انسان کوي دا د حلال مال نه کول فکار وي. د حرام مال نه بچي کچا صدقه ورکړه په حرامه ګټلې ده او صدقه ورکړه نو د الټه ګناه وشوله، ځکه چې د حرام مال نه صدقه ورکړه. دغه شانتي د مال حرام وي او د حج عمرې لذي نو دته الټه چې دی په هغې باندې ګناه چې دی هغه میلاویږي، عذاب به ورته رسي. دغه شانتي یو سړی حرام خوري دی مونځ کوي د الله عبادت کوي د مونځ نه قبلیږي ځکه چې د په خېټه کې حرام پراته دي. نو د حرامونو ساتل چې دی هغه ځان فکار دی. الله جل جلاله موږ ټول د حرامونو وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. فيه آیات بینات شته په دې بیت الله شریف کې نښې ښکارا مقام ابراهیم، مقام د ابراهیم علیه السلام دی. ومن دخله او هر څوک چې داخل شو په دې کعبه شریفه کې کان آمنا نو شي به دی په امن کې. ولله او لازم دی الله جل جلاله لا علی الناس په خلقو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف من استطاع په هغه چا چې طاقت لري الیه سبیلا دې ته د لارې. ومن کفر او هر څوک چې کافر شو یا انکار یې وکړو فإن الله پس بېشک الله جل جلاله غنی علی العالمین بے پروا دی له ټولو خلقونه. فيه آیات بینات شته په دې کوټه کې نښې ښکارا مقام ابراهیم زید ودرېدو د ابراهیم علیه السلام چې مقام ابراهیم دی. ومن دخله او هر څوک چې داخل شو کان آمنا نو وي به دی په امن باندې. ولله علی الناس او لازم دی الله جل جلاله لرا په خلقو باندې حج البیت قصد بیت الله شریف من استطاع په هغه چا چې طاقت لري الیه سبیلا دې ته د لارې. ومن کفر او هر څوک چې کافر شو فإن الله پس بېشک الله جل جلاله غنی عن العالمین بے پروا دی د ټولو خلقونه. الله جل جلاله لنا فضل عمل کول توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.